حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اغا صحابیو گور لویا وور الاول چه اللہ پاک داغا پا حق کے یوزل نسوسو زلا دا اعلان کریو دا پیغمبر مبارک پا جبا ذکر جی پیغمبر دا خلین خبر وزی دینی خبرہ تشریعی خبرن واغا وحی وی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا نو رسول اللہ مبارک دخلین اللہ یوزل نسو زل دا خبر وستل دا چی عمر فی الجنہ چی عمر جنتی دے دا احد پا غربان دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولالو او دا غر اگڑ زید زلزلے اکڑا نو حضور پاک دا خپا مبارک او چتک لو دے غر لے رو برولا وی اسکن احد غلشا فقلار شا انما علیکا نبیا یو انما علیکا نبی یو در باندے پیغمبر ولار دے و صدیق یو ابو بکر صدیق ولار دے و شہیدان دو در باندے جمدی شہیدان ولار دے جمدی شہیدان سوکو یو حضرت عمر فاروق تے اشارہ و بل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یو بلا موقع باندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو باغ کے ناستے او دا حضور پاک یو صحابی دے غوی نن بز دا رسول اللہ مبارک دا دربان او دا خادم سعادت حاصلم چیز دا غنن خادم شم بواب دروازہ ماندے ادریگم وی ادریگ دا موعدے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغ دروازہ دا باغ اٹھکولا ماوی سوکے وی ابو بکر ماوی علارس دکلک پقلار شاہ زدل تپوس کم حضور پاک تمی اوی دا اللہ رسول ابو بکر اجازت غوانی وی اجازت مورکو دا جنت زیر مورک دا کوئی او غالی دا دی سطح دا زمکن لگا خکتی اغیبان دی سڑی ادری گیا بورقر و باسی قفوت وی پانا بیکی وی حضور پاک دا کوئی پا غاڑا باندے ناستو گرمی و نخپی مبارکے کوئی تزولندے کڑے وی حضرت ابو بکر صدیق راغ و خواکی و سرم اقا غاڑا کے ناستو لک سات پس بیا دروازہ اٹھکے دلا ماوی پا قلار شا تپوستا لکوم ما دا حضور پاک نا تپوسو کو کہ دا اللہ رسول عمر دی اجازت غواڑی وی اجازت مورکو دا جنت زیر مولا ورک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغی او گس طرف تا رسول اللہ مبارک نوم دا کوئی پاغاڑا کے کیناس سمر لوی خبر سمر لوی منقبت تے دومر لوی سڑے دے چی رسول اللہ مبارک دا خما صرف دا دو خبر درتا اکڑے دیر کرتا بار بار نبی علیہ السلام حضرت عمر فاروق دا جنت خوش خبرے ورولے دا او بلکہ دیوتا فرمائی لی دی چی عمر استاد دا جنت محل مالی دلی دی جنت تا چی لالشم لالم یو دیر اعلا و قیمتی محلو میدا سوک دے دارا چا محل دے وی دا قریشو کی یو کس دے او دا غد میزا قریشیم کن وی چی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی محل دے میزا محمد امکن صلی اللہ علیہ وسلم زما سوک امتی دے وی دا حضرت عمر محل دے وی ظلمی غختل چی وردن نشما وی عمر استا غیرت را مخ کے شو عمر خودیر غیرتیو نوی کورتا دن نشما حضرت عمر دا خوشالین و جڑل وی دا اللہ رسول ابکا اغار یا رسول اللہ زبا پتا غیرت کو مچی زما کورتا بی زما دا اجازت نولی وردن نشوی اوہو چی زما دا کورتا خودن نشوی دا دیر لوی منقبت تسے دا سی بات شئی اللہ ورکڑے وحدت عمر لا چی 22 لاکھ و تقریباً 50,000 صدا پاسا مربع میل علاقہ دا حضرت عمر پا زمانہ کی فتح شو لوئی لوئی غٹ غٹ چی اغا خلق و بزان تسوے او لوئی بادشاہے وے لکنن چی دا امریکے و دا روستا دا ٹول فتح شوے او اسلام دیر زیاد خور شو دا حضرت عمر دا نوم نبا خلق را پیدل
داسې بادشاهي یې وه او د انصاف بادشاهي یې کړې ده قسم په خدای چې کم سړی یې گورنر مقرر کړی دی واورئ او کم سړی یې قاضي مقرر کړی دی او کم سړی یې د زکات چیرمن او مشر مقرر کړی دی کم یې د پولیس مشر مقرر کړی دی د پولیس دا نظام د حضرت عمر زمانه کې شروع شوی مخکې د پولیس نظام نو یو خلق به هم به جهاد لتل هم به دننه امن برابرو د دا چلو که چې نه یو نظام به جوړو چې هغه دننه اندروني په خلکو کې امن راولي او فوج به د سرحداتو حفاظت کوي او فوج به فتح کوي د فوج کار دا دی چې د کافرانو ملکونه فتح کی او خپل سرحد وساتي د دوی کار د دننه سره تعلق نه لري دننه بل فورس جوړ کړو د پولیس فورس دا حضرت عمر جوړ کړی رضی الله عنه د ډاک دا نظام هغه زمانه کې خو ټلیفون وغیره نو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فعال کړی ځای په ځای کوټې جوړې کړې ډاکخانې چې ورته وایي او د ډاک دپاره خلک برتي کړل ډاکیان چې ورته وایي او هغې له اسونه ورکړل اوښانې وله ورکړل د بیت المال نه د هغې د خوراک تنخواه انتظام یې وکړه چې تاسو به ډاک د یو ځای نه بل ځای ته رسوئ ځای په ځای خطونه به ډېر په اسانه رسېدل داسې خو چې خط د مکې نه یمن ته وړې خو یو میاشت مزل پې لګي بس خط به یې ورکړه او 15-16 کیلومیټره به بل ځای کې ډاکخانه وه ده به هلته یوړو هغې نه به بل سړی راغی هغه به هلته یوړو د ډاک سسټم ده جوړ کړو د پولیس سسټم ده جوړ کړو بیت المال خو د مخکې نه و خو بیت المال د ښه زبردست طریقې سره فعال کړو او بیت المال ډک شو د پیسو نه غریبانانو کونډو له زبردست پیسې ورکړې او بعضې ځایونه چې کومې به فتح شو نو هغه د بیت المال دپاره پرېښې وې چې دا به د بیت المال یا که د بهر نه څوک غریبانان مسلمانان هجرت وکړي دا به د هغوی شي یو عجیبه نظام یې جوړ کړی زبردست نظام نو عدل او انصاف څومره دی چې کوم گورنر دی کم پولیس چیف دی افسر دی کم د ډاکخانې مشر دی کم قاضي دی کم د زکات او د عشر چیرمین دی هغوی ته اډر ورکړی چې تاسو به څه کوئ واورئ ښه تاسو به یو نری جامې نه اچوئ غټې جامې به اچوئ نری جامې قیمتي وي او غټې جامې ارزانې وي نو تاسو به ډبلې غټې جامې اچوئ دا نری لباس دا قیمتي لباس دا به بالکل نه اچوئ نمبر 1 نمبر 2 اعلی ترکی اس چې په هغه زمانه کې اعلی اسو په هغې به سورلي نه کوئ نن سبا خو چې زمونږ کوم منسټر صاحب حلف اخلي نو شیرواني ځان له جوړه کړي قیمتي شیرواني او قیمتي جامې ولې زه وزیر جوړېږم زه دا حلف اخلم په اعلی قیمتي په صدر کې او په یو ځای بل ځای کې قیمتي اعلی جامې ځان له جوړې کړي حضرت عمر څه اډر دی چې اعلی جامې به نه اغوندې د غریبۍ جامې به اچوي دا تاسو کې کبر پیدا کوي چې کوم ځای کې غریب سړی راشي تعالی ستا جامو ته وګوري د هغه بړه خوري اوهو چې داخل زما زویم دا گورنر وي دا وزیر وي نو څه خبره وه څونه ښایسته جامې اچولی دي دا به نه چې غریب سړي ته دا احساس را نشي چې زما جامې کمزورې دي او چې مالدار راشي او تا ته وګوري هغه ته ځان کچه ښکاره شي چې دا ما کومه قیمتي جوړه اچولې ده او زما وزیر صاحب او زما گورنر صاحب کومه کمزورې جوړه اچولې نو یو شرط پکې دا و چې جامه به کمزورې اچوې د غریبۍ جامه قیمتي جوړه بنا چي دویم شرط سره اعلی اس باندې بسورلی نه کوي ترکی اس اعلی اسو په بیکار اس بسورلی کوي نن څه چل دی زمون وزیر صاحب لا حلب نه غسه چې جاپان نه قیمتي گاډي ولا مخ نه ولاړي او هغه لند کروزر او هغه گاډو کې ګرځي چې غریب سړی پاګه کې ګرځي دي نشي حکومت پیسې ټوله په دې ولګي په خدای قسم ټوله پیسې په دې ظالمانو لګي حلف چې اخلي قانون دې تپوس ته وکړه او گورنر صاحب دا وزیر اعلان او د وزیرانو نه حلف اخلي نو د شلو 15 تو 1.5 گاډو اډر د مخکې نه وکړي نو جاپان نه ولا اعلی گاډي راشي ولی وزیر صاحب اوس حلف اخلي دی کې به وزیر صاحب کینی وزیر اعلی صاحب له قیمتي 100 گاډي راشي د پروتوکول گاډي دی او د پولیس افسر گاډي دی او د گاډي دی د سیکریټري گاډي دی پیسې ټوله په دې لاړه او چې په لاره رواني پونګي دي مخکې رستو رواني ټول نظام چې وزیر اعلی کوم علاقې تر دي چې گورنر راځي او چې صدر صاحب راځي وزیر اعظم صاحب راځي توبه وباسه ټول نظام مفلوج
لارو کې ځای په ځای پولیس والا ولاړي غریبانان سار نه ماښامه پورې په ډیوټۍ کړي ولې د باندې څوک حمله ونه کړي څوک هلکه څوک څه وایي ورته لرې که مړه په ده څوک څه کوي دوی چې پرون وزیر نو د خلکو د غم خادوله به نه ته په دې کوڅو کې به نه ګرځېده نه صاحبه دا خو لوی سړی شو که نه د قوم څونه پیسه پې تباه شي او غرقه شي دا پولیس والا په دې لارو کې غریبانان ولاړي سار نه تر ماښامه پورې ډوډۍ د غریبانانو ني او ولې صاحب را روان دی گورنر صاحب را روان دی وزیر اعلی صاحب را روان دی او زه په ډي سي او اي سي او پولیس افسرانو د ټول مړه خدای ته وګوره لړکا د چا په سینه کې د خدای قرآن پروت دی د غاړو عزت نشته د چا په سینه کې د رسول الله مبارک حدیث پراته دی او د چا په مخ د پیغمبر ګیره د په سر یې پټ کړي په خدای کسو کې عزت هم کوي بلکې هغه دې مار لټۍ په ګاډو کې ورېږه تلاشي د لالم ګیره ولا ګوري په دې ګیره کې د سنې پټ کړي الله اکبر دا پروتوکول چین ترقی په دې وکړه چې صدر یې په سایکل ګرځي چین ترقی په دې وکړه چې وزیر اعظم یې په سایکل ګرځي په دې ترقی نه کېږي په دې د قوم پیسه غر کېږي نو د حضرت عمر دویم قول سو چې اعلی اس ترکی په هغې به نه ګرځي په عام اس بس ورلیکئ دا دویم شرط نمبر دریم شرط په دې سي په دروازه به د څوکیدار نه ولاړ چې هر سړی کم وخت ضرورت دی چې تا ته هر وخت را رسېدی شي څوکیدار باندې دلته سي یو د څوکیدار د چا خاطر ګاډ جمع کا د کم ځای نه راغلی د جرمني نه راغلی مطلب خو د پاکستان کس دی که نه گورنر صاحب سره کار دی وزیر اعلی صاحب سره کار دی صدر صاحب سره کار دی منسٹر صاحب سره کار دی که نه یو ځای شناختی کارت بل ځای جمع کوه تفتیش کوه صاحبه هغه څیزونه در پورې مږه چې چېرته خدای خبر څه شی دی ځان سره نه دننه کړی منګه د دې یو وخت کې مشرف اوس لاړ مړ شو دا چې سړی مړ شي دوا به ورته کوو خدای دې وبخي د پاکستان صدر هم پاتې دی او د پاکستان دغه هم پاتې دی جرنیل هم پاتې دی بس انسان چې مړ شي خدای دې وبخي موږ به سوال ورته کوو باقي هغه پیښه خپل عملي پیښه نو موږ ورسره یو ځل ملاقات له تلي صاحب نو چې لاړو خو نو چې هغه کم لټون او تفتیشونه یو ځای لټونه نو بل ځای لټون نو بل ځای لټون دا موږ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ممبرانو دا ټول تلي وزیران نو بیا چې هغه کور ته یې ورلو که نه نو سپي راوستله غیره نه تاول په هغه سپي یې بونیولو چې دوی سره څه شته او که نشته یا خدای بېخو بس مخصوص سپي و هغه هر چا را تاوېدل لا تاوېدل او صاحب بیا چې مونږ سره ملاقات هم شو نو څلور پوجانو یو شاته یو مخکې یو ښي طرف ته او ګس طرف ته اخوا دې خوا کېدل هلکه مونږ خو سره خو څه وسته نشته تاسو د مرۍ نه نیسي د خدای ظالمه دا څه په غم دې ځان اخته کړی دا ټول په غم اخته دي په سوچ کې پراته دي په ټینشن کې پراته دي چې د شپې څوک حمله ونه کړي په ګاډي څوک حمله ونه کړي دروازې ای غریبانانو مسلمانانو په خدای مې دې قسم چې تاسو ډېر ښکلی ژوند تېر کړ خشته په خپل پټي کې د ګنو په فصل کې دننه ولاړې پروا دې نشته د شپې او بخور له روانې چارې دي په اوږۍ پروا دې نه دی خو دې راشي د شپې او بخور له ځه دی خو د شپې یوازې په دې لاره باندې وګرځي هر وخت یې په زړه کې دغه ناستي دا څه ورته وایي په دا خېټه کې خوله مې بل طرف ته ځي په دا خېټه کې دننه ګیدړ ناست دي او په یره کې پروت دي چې خدای پاکه څوک مې مړ نه کړي د ښځې نه م یېرېږي د اوښې نه م یېرېږي او د رور نه م یېرېږي لرې که دا ژوند مې نه دی خوښ ښکلی ژوند زمونږ ستاسو دی الحمدلله نو بل شرط دا چې دروازه باندې به څوک نه ودرې چې څوک کم وخت راځي او د چا څه قسمه مسله نو نه ډایرکټ به راځي بل شرط یې شو د چا دعوت له به نه دی څوک دله ډوډۍ وکړي نه به ځي د به څه کاري دا یو رشوت دی تالی درکوي نه به خوري عام دعوت کوي لکه تا ته مو یو نورو خلکو ته نو هغې ته تلی شي خو خاص دعوت له به نه دی خاص دې ته وایي چې ورته پته وي چې دا وزیر صاحب راځي ولیکم او که دې نه راځي بیا نه کوم د چا هدیه به هم نه قبلوي څوک دله تحفه راوړي که نه د ده به څه مسلې د رشوت کې دله راوړه که داسې یو سړی و چې د مخکې نه به دله تحفې راوړې اوس هم دله تحفه راوړه نو هغه تحفه ته قبلوه ګنې تحفه به هم نه قبله او بیا به څه بیا چې به کله یې دا احتساب دا د محتسب سیسټم هغه جوړ کړی چې کله به د وزارت نه جدا کېده نو بیا به یې راغوښتې وایه که نه چې ته مې وزیر لګولې څونه مال دی اوس دې څونه مال
نو حساب بیا وسره وکړه نو چې هغه مال بیا چې د وزارت نه مخکې به څومره اوس هم هغه دي دغه تنخواګانې اخیستې دي په هغې کې ځان له څه زیاتې کړې ټیک ته او باقي چې به څومره وو بیا یې غونډ واخیستل بیت المال کې به جمع کړل دا د حضرت عمر انصاف او دا زندگی خپل هم ده عمل لومبی په خپله کوي نن سبا خو زمونږ وزیر د بل احتساب کوي خپل نه کوي او چې خپل پرې راشي محتسب هم ډغره ورکړي زه وایي ته د ما حساب کتاب کوې نو چې بل راشي نو هغه خپل سره احتساب کوي نو چې بل راشي نو هغه بل سره احتساب کوي احتساب دې ته وایي چې اول ځان سره وکړه د هغې نه پس بل سره وکړه ځان سره څوک کوي دا چې کوم په غټو غټو کورسو ناست دي او ستا د حساب کتاب کوي او ستا د قاضیان مازیان او دا لوی خلک دي په خدای که هغوی ته څوک کشم کولی شي د هغې ګاډي له څوک لاس هم نشي ورکولی چې دې ګاډي کې څه شی درنه روان دی دا نه دی دا قانون نه دی قانون دی چې د غریب او د مالدار دپاره قانون دی چې د جج دپاره او د هغه لپاره یو برابر قانون دا د حضرت عمر رضی الله عنه اوس واوره مصر ته روان مصر هغه زمانه کې د یهودیانو د عیسایانو ځای په لاره روان دی مصر ته او لوی لښکر ورسره دی او دنیا رپېږي چې حضرت عمر مصر ته را روان دی او هلته د مصرانو کې چې کوم عیسایان او یهودیان دي هغوی سره څه بعضې معاهدې دي وایي زه په خپله دا دستخط کوم حضرت عبد عمرو ابن العاص رضی الله عنه ته دی چې روان دی صاحبه نو یو اوښ دی او هغه اوښ کې یو دی دی یو غلام دی دوه کسه په یو اوښ دی نمبر په نمبر به په اوښ باندې سورېدل چې کله به اوښ روان و دونه میله اوښ ځي نو عمر به پې سوري نو بیا د هغې نه پس به عمر کوز شي نو غلام به برخیږي غلام نو عمر به پړی نیولي او روان وي واه واه نو غلام ورته وایي صاحب زه خو ستا نوکر یم زه خو خادم یم ته به بره ناست ما به پړی نیولي وی نه الله له بس جواب ورکو انصاف دا دی چې څومره مزل زه په اوښ کوم دومره به ته کې څومره چې تا د اوښ پړی نیولی دومره به زه نیسم په دې طریقه روان دی مصر ته او چې مصر ته نږدې شو نو د مصر یهودیان او عیسایان او مسلمانان ټول استقبال ته ولاړ دي چې دا عمر به څنګه سړی دا څوک ته چې دی راغی نو اتفاق ته ګوره هغه وخت کې د حضرت عمر د پړي د نیولو نمبر راغی غلام ورته وایي صاحب د خدای خاطر خلک رالل د لښکر امیر المؤمنین د خدای لحاظ وکړه ته بره کښېنه شرمېږو مونږ حیا ځي خلک وایي دا څنګه بادشاه دی نوم دی په دنیا خور دی ټوله دنیا دی پیژني خلک د استقبال له راوتی دی نو دې وخت کې به پړې تا نیولي غلام به بره ناست دی ټولو مسلمانانو پوزه ښکته کېږي موږ رسوا کېږو موږ شرمېږو د خدای خاطر وکړه مهرباني وکړه ته بره کښېنه غلام به پړې نیسي او غلام منتونه کوي چې صاحب زما دپاره شرم دی بې عزتي د خلک وایي غلام بره ناست دی امیرالمؤمنین پړې نیولی دی آها وایي ټیک شوه دا خبره خو دلته د بې عزتۍ ده او قیامت پر ورځ به خپل رب له څه جواب ورکړو دا غلام هم د خدای بنده دی که نه زموږ د خدای بنده دی داسې نه کېږي زما نمبر دی د اوښ د کوزېدو پړی به زه نیسم او غلام ته خېجه بره غلام یې بره وخېجه او چې روان دي او وردن نه شو استقبال دی نو د یهودیانو عیسایانو چې کم خلک و ملایان هغوی کتابونه راغشتي دي او د آخرې زمانې د پیغمبر د دویم ملګري حالات یې کتلي دي چې عمر کم یو دی هغې سره دا ټول په کتابونو کې موجود و هغوی چې بره وکتل اوښ ته چې غلام ناست دی وی هغې ته خو پته وه چې دا پلانکې نمبر اوښ د عمر دی وی کتل وی دا ستاسو د پیغمبر دویم خلیفه نه دی چې دا بره ناست دا نه دی دا نه دی دا نه دی هغه خلکو ورته وی خلیفه دا بره نه دی دی غلام دی دا چې پړی نیولی دی لکه د مزدور په شان او د اوښ نه مخکې روان دی دا امیرالمؤمنین عمر دی چې د هغه شکل ته وکتل هغې وی والله 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 د پیغمبر دویم خلیفه هم دا دی او دا امیرالمؤمنین عمر فاروق دی دې ته عاجزي وایي دا کرتبې کړی دی د حضرت عمر دې حالت ته خلک ګوري ایمان راوړي او صاحبه کمیس یې په کجاوه کې نښتی و د اوښ په هغه شي کې شلېدلی و نو چې هلته لاړ نو گورنر ورته وایي عمرو بن العاص رضی الله عنه نوې جوړی وله راوړه وایي صاحب دا جوړه واچوه
وی ولی وی استاد سره د یهودیانو د عیسایانو مشران راځي ملاقات کوي نو په دې جامو کې خدا شلیدلې دي ټوکړې دی وته لګول جامو ته ټوکړې لګول او اوس ته په اوخ نه چې کوزیدې نو لمن د لا بیا شلیدلې دا پلو بیا ویزان دی واه واه خلک وی دا څنګه امیر المؤمنین دی دا اعلی جوړه واچوا نو چې هغوی تا سره راشي ملاقات وکړي او ورته څه وایي وی کفا بالایمان زینتن وی دا ډول شی جوړه نه ده دا ډول شی ایمان دی ایمان سړی په ایمان ډولې ښکاري او د ایمان په آثارو ډولې ښکاري په جامه سړی ډولې نه ښکاري د ایمان اثر دا دی چې دا جوړه که دا تا مال د بیت المال ده زما خپله دا جوړه شته که دا شلیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یو صادر دوړول له صحابو ته داسې مخامخ کوخل وی اے صحابو دې صادرونو ته وګوره چې وی کته لغې ته ټوکړې لګېدلې هغه شلیدلې وې او هغې ته پستن تار ټوټې لګېدلې وې وی اے صحابو دې صادرونو ته وګورئ زما د الله په ذات قسمي د پیغمبر د خدای د محبوب مصطفی روح په دې دواړو صادرونو کې قبض شوی دی نه صادرونه صاحب ایمان دیته وایي اقا شلیدلو جامو کې چې لمن ته زولنده د شلیدلې ده د یهودیانو د عیسایانو خلک راځي او چې عمر ته ګوري چې د روب د دبدبه امیر المؤمنین لوی سړی او دا د شکل دا انصاف د بیت المال یو جوړه دی نه استعمالوي دلادل خدای پاک په دقه ایمانی زینت او د حضرت عمر په دې عاجزۍ باندې د دنیا کافرو ته ایمان ورنصیب کړي لوی سړی دی لوی سړی لیکن دغه حال او چې کله ته ساه وخیږي او قبر وفات کیږي نو بچی ته وصیت کوي بچی زموږ قرضونه څومره دي امیر المؤمنین زموږ څونه قرض دی په موږ باندې بابا دومره قرض دی وی وګوره که زموږ څه مال مالي اوله خرڅ کو زما قرض په اخلاص کا او که چرته زما په مال باندې زما قرض پوره نشو نو بیا ګوره زما د خاندان نه پیسې وغواړو زما قرضونه خلاص چې ستا بادشاه چې ته ریټیر کیږي عمرې ورشه مربی یې ګوره ورشه بنګلې یې ګوره په بار ملکونو کې بنګلې ګوره دا حال دی حضرت عمر د دنیا نه ځي او قرضدار یې لاړ دا ژوند دی د حضرت عمر فاروق او انصاف تقاضا څه ده د روم یو بادشاه راغی مسلمان شو جبله نوم د روم بادشاه حضرت عمر دون عزت ورکړو چې په خپله ورسره عمرې له لاړ په خپله زه چې زه راسره عمرې له ځم لکه د بهر نه یو سړی راشي ورته ولې عزت ورکړې داسې پروټوکول یې ورکړو زه راسره عمرې له ځم درود هغه بادشاه جبله سره چې عمرې له لاړل طواف کوي د طواف دوران کې یو غریب سړي طواف کو هغه د هغه جبله بادشاه په لنګ باندې خپه کېښوده د هغه نه لنګ پرېوت په کې خو د ځمکه باندې راښکې شو هغه خیال نو په کې خو د چې هغه جبل قدم واغش لنګ ته لاړ بعد جبل لاس اوچت کا او هغه باندې سي په د مخ وو خورشه باندې د لنګ غردو زه د بې عزت کلم هغه وی سه مخ نه د غردو تا ولې ځان پسې راښکو تا بلنګ اوچت کړو د مخ په نه راتله کنه بس دا انصاف حکومت دا نه ده که د دې زمانې حکومت دی چې غریب سړی لا جیل شتا غریب سړی لا پانسی شتا مالدار کا ارسو کې هغه لپاره اسم نشتا داسې نه ده دا قانون دی باندې سي خان ظلم نشي کولای ته د روم بادشاہ او کا ارسه دا د مسلمانانو بادشاہ د حضرت عمر امیر المؤمنین دی معنی سپیل استرا والله کدی پریدم لا حضرت عمر ته درخواست او استغاثه وکړه FIR درج دې سړي زواله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته وایي چې اجازه خیر دی بندیسیا معافی کا میلمه دی او راغلی دی او مسلمان شوی دی او بادشاہ دی او پروا نشته دی خیر دی تعالی سپیړ وستا لا باجر درکی هغه له ما تا ته پته نه چې څونه عزت ورکو زه وسره په خپل عالم او ما وسره عمره وکړله
باندې سه وي امیر المؤمنین کته زما انصاف ناخلی نو د قیامت پر ورځ به د حضور پاک په مخ کې الله ته بیا شکایت کوم چې عمر مال انصاف نه دی غشت اوس خو خدای خپل دې په سپېړه والے ما خو قصدن پلنګ په نه دی خو کته د انصاف دلته نه لې بس ماخله خو ما سره ظلم شوی دی زه به د قیامت پر ورځ د خدای دربار کې بیا تارا کاږم د رسول الله مبارک په مخ کې چې د مال انصاف نه دی څنګه حکومت چې دی عمر پر پیدو نه خدای ته وګوره بادشاہ راغوښت جبله وی تا دله سپېړه ورکړې دی وی ولې وی د زما پلنګ پکې ښود او ما قدم وغیلن نو دغه قصدن نه دی ښودی کنه خیر دا خبرې دي زموږ اسلام ته مسلمان هغه ښه په اطمینان پوهې که ته مسلمان د دې به تا نه الله تپوس کوي که نه مخکې خو ته عیسایي اوس خو مسلمان شو ظلم به نه کوې په اسلام کې په غریب ظلم نشته په اسلام کې یو انسان د مخ په سپېړه وال شته دی نه نو الله به درنه تپوس کوي قیامت پر ورځ باندې ته مهرباني وکړه داسې وکوه زمون قانون خدا دی چې دې تا نه بدل والی اوس نو ته خو ډېر لوی سړی مسلمان شې مونږ ستا قدر کوو عزت کوو خدا باندې سې رضا که چې دا دې معاف کړي مونږ خو یې رضا کوو خو نه مني نو ته ورته ووایه خیر دی معافي ورته ووایه انګریزان وایي ساري ورته ووایه معافي ورته ووایه چې دې معاف کړي هغه وایي ښه زه ترې معافي غواړم وایي دا خو اسانه خبره مالا په اسلام کې د یو دوه درې ورځو اجازت شته وی او دوه څلور پنځه ارڅو ورځې چې وي تاله اجازت دی بس غریب سړی دی ورته ووایه چې بس معاف دی کې نو خبره به خلاصه شي وی ښه بس هغه عیسایي غوسې واغشت جبله چې زه به اوس د بانډیسي نه معافي غواړم نه غواړم او بس پټ د پټه د شپې په خپل اس سره د خپلو ملګرو په واړو له واپس روم ته لاړ بیا عیسایي شو زه معافي غواړم د بانډیسي نه حضرت عمر بانډیسي ته وی د خدای بنده څه کار دی وکنې نه ما سره ظلم کړی دی ما به دې خامخا سپېړه به ته وباسم سړی له ورپسې عیسایي شو حضرت عمر ته چا وی سړی خو لاړ وتښتېد نو زه څه وکړم زه خو د خدای په دربار کې ټینګېدی نه شم یو مظلوم دې راشي ما دې خدای ته راکاږي زه څه وکړم ما خو مینت ورته وکړه چې معاف یې که نه معاف کوي څه وکړم ورسره او دا د رسول الله مبارک صفت و د چا صفت و هغه څنګه ماشاءالله قربان شم د خپل مبارک پیغمبر داسې اصول یې پرېښي دي داسې قیمتي اصول په خدای قسم چې هغې کې یو موقع باندې روان دی او صف دی د مسلمانانو په جهاد کې صف دی صف رسول الله مبارک سره غشې دی هغه غشې داسې رانیولې دی او نیغې روان کړی دی وی د ما دې غشي سره یو شان ودرېږې صف نیغ کې صف یې نیغه یو صحابي ولاړو هغه لږه خېټه بار وه د صف نه او پخوا خو به کمیسونه کم و د کمیس په دی به خلکو صادر والی و د رسول الله مبارک غشې د هغه په خېټه راښکلی شو د هغه صحابي اوهو خېټه دې راله خو کړه خېټه دې خو کړه خېټه دې خو کړه رسول الله مبارک ویل که تا خېټه بار رستی وه خوک خو نه ده ما خو غشې راښکړه نه ده ما دې خېټه خو کړه ده ما دې خېټه خو کړه زه بس معاف مې کنو نه معاف کوم زما خېټه دې خو کړې ده بدل بدناله صحابه تویش کې راغلل چې ته د خپل پیغمبر نه بدل غواړې هغه خو قصدن ستا په خېټه غشې نه دی راښکلی او که راشي دا خو ته ځان دپاره فخر وګڼه دا څه کې ستا په ایمان نه دی راوړی بلکل مې راوړی دی نو ته د خپل پیغمبر نه بدل اخلي او بلکل هم د پیغمبر مونږ ته ویلي دي چې څوک چا سره زیاتي وکړي بدل به ته اخلي های های که بل سړی وي ونیسئ واچوئ جیل ویډه به ما خو قصدن دا کار نه دی کړی ته ما نه بدلوي زه د خدای پیغمبر رسول الله مبارک زر خپله لمن اوچته کړه ها بچی دا غشې واله چې ما تاله کم زور در کړی دی او ستا په خېټه مې غشې راښکلی دی ته مغسې وکړه چې د خدای ته روغ غاړه لار شم دې ته پیغمبر هغه صحابي را منډه کړې چې خېټه د حضور پاک لکه لمن اوچته کړه نو راغې په خېټه ښکلول کوي یو جاړې الله رسوله زه به ستا نه بدل اخلم یو موقع خدای پېښه کړه نو ما وی راشه که د پیغمبر مبارک دا خېټه دې ښکل کړله لیکن دا اصول چا پرېښي دي رسول الله مبارک راشه وی ما نه بدل په خپله واخله او د ورځې وفات کې حضور پاک اعلان کوي دا وره وی که د چا ما سره څه مظلمۍ چا سره مې زیاتي کړي راشه ما نه د خپل زیاتي تپوس په دنیا کې وکړې واه واه
پیغمبر او زیاته نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه انصاف سړی یو صحابي تلو چې تروم ته هغه جبله بادشاہ چې واپس خپل علاقې ته لاړ نو خپل قوم راغشت او واپس په کرسۍ کېنه چې ته بیا واپس عیسائی شوې راځه خپله کرسۍ دې تیاره ده واپس یې بادشاه کو یو صحابي تلو جبله ته چوي چې دا مسلمانان یو تجارت یو سړی راغلی وی مال یې راولې چې دی ابو ته ولی ما پیژنې وی نه هغه تاج په سر و خو په عزت کې وی زه هغه جبله بادشاه یم چې مسلمان شویم او بیا بانډیسي رانه بدل اخیسته نو زه واپس رالم خو صاحب دا خو دې غلطي وکړه خیر دی بانډیسي به راضي شو نه زه به بانډیسي نه بد اخلم وی اوس دې څه حال دی او صحابي ورته وی قسم په خدای چې هغه څو ورځې مې په اسلام کې تېرې کړي دي او زما په زړه کې کوم خوشحالي او سکون او قسم دی که په دې بادشاه کې هغه شته نو بیا مسلمان شکن وی مسلمانېدو ته مېړه کېږي خو په یو شرط اوس به خلک وایي چې نن عیسائی شوې سبا مسلمان شوې بیا عیسائی بیا مسلمان خلک را پورې خاندي نو که عمر ما له لور راکوي نو عیسائی مسلمانېږم خلک زه به دا ویم چې عمر غوندې سړي ما له لور راکړه زه دا بادشاهي پرېږدم او زه مسلمانېږم نو هغه صحابي ورته وایي که زما لور غواړې خو حاضره ده نو د عمر د لور خو اختیار ما سره نشته وی لاړ شه تپوس ته وکړه وی ډېره ښه خو روم خو ډېر لرې مزل و چې راغی حضرت عمر ته ویل وی هغه سړی خو واپس مسلمانېږي اسلام ته اړه کېږي خو د شرم د وجې نه راځي او وی که عمر راله لور راکوي وی زما یو لور ده چې څومره دي قربان د اسلام نه هله زر راځه سامان دې کېده واپس لاړ شه ورته ووایه چې راځه مسلمان شه د عمر لور حاضره ده اما صحابي چې واپس لاړه روم ته او هلته ورسېده نو چغې وې او لارې کوڅې ډکې څه چلو شو وی هغه جبله بادشاه مړ شوی جنازې له یې ورغی ایمان یې په نصیب کې لیکن د حضرت عمر انصاف ته وګوره دې ته انصاف وایي څومره لوی سړی څومره انصاف او صاحب بله واوره لوی لښکر ورسره دی صاحب او پلارو باندې روان دي او خلق په لوی روب او دبدبه کې دي چې عمر را روان دی لیکن عمر به خلکو ته وایي چې نه نه دلته به ماته تاسو په امیر المؤمنین په اواز نه راکوئ زما په نفس کې کبر پیدا کېږي لوی پیدا کېږي خیر واقعات یې اوږده دي زما وروڼو ما خو یو څو جلکې درته وي دې دپاره چې تاسو ته پته ولګي چې څومره لوی سړی څومره عاجزي مونږ خلکو کې چې لږ هم لویي پیدا شي که نه نو بس بیا په خبرو کې داسې خبرې کوو چې دا بل هم د نظر نه څه نه راځي په چال کې په جامو کې په ګرځېدو کې په بل څه کې نه عاجزي به کې اخیري وخت کې په بازار کې روان دی د مغیره ابن شعبه حضرت مغیره رضی الله عنه یو غلام فیروز یې نوم او ابو لؤلؤه باندې مشهور ابو لؤلؤه او لوار نو پخوا به خلکو دا غلامان واغېستل نو په هغې به کار کو وی دونه پیسې ګټه ماله به دروازې دومره راکې باقي ستا نو هغه لګیا دی هغه خپله لواري کوي نو حضرت عمر ته راپاڅېده او مجوسي و د اور عبادت والا وی امیر المؤمنین زما مالک زما نه ډېرې پیسې دروازې غواړي زما مالک ته لږ نصیحت وکړه چې په ما دا شی دا اجاره لږه کمه کړي حضرت عمر صاحب ورته وی څونه دنه غواړي وی دومره وی مړه دا خو معمولي شی دی ته خو ډېر زبردست کار کې ته خو له دې نه زیاتې ګټلی شي بس هغه غلام په دې خبره غوسه شو وی تاله به م یو جرنده جوړه کړه هلکه څه چلو شو چې تا ته دا خبره وکړه سپېره بس هغه یو چاړه جوړه کړه دوه مخیزې او هغې چړې له یې د زهر اوبه ورکړې او د سار منزل راغی د حضرت عمر چې به کوم ځای ودرېده شاته ودرېده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه آواز هم خشته او عموما به د سار په منځه کې د صورت یوسف تلاوت کو عموما او صحابه فرمایي وی د صورت یوسف تلاوت به کو او جړل به وی قسم په خدای مونږ زه به په آخر صف کې ولاړم او په آخر صف کې به ما د حضرت عمر فاروق سلګۍ اورېدې داسې به یې جړل صورت یوسف یې شروع کو او چې څه تلاوت یې وکړو او بس ناګانا آواز بدل شو دې سړي پې غزار او په چاړه باندې داسې و چې شپږ غزارې و
شپږ غزار دی ظالم په منځ کې آواز بدل شو. حضرت عمر زر د ځان په ځای باندې عبدالرحمن ابن عوف ودرو، تازه والی شوی بس رستو شو او حضرت عبدالرحمن ابن عوف ته وی مخکې شه مانځه مخکې کړه او شاته صف کې کېناسته او هغې ظالم یو نه څوارلس صحابه وویل، څوارلس واړه شهیدان شو. او بیا صحابه و ګیرو چې څوک چا به ګیرو بس غزار به یې پې کو. بیا یو صحابي سره یو کوټو هغه کوټه یې پې د پاسه ور واچو بس هغې کې گیر شو نو ځان یې لالو خو بس بچ شو صحابه و گرفتار کو او بوید. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مختصر منځ وکړ، ډېر مختصر. رستو صحابه وایي چې ګڼه ډېره وه، نور پوی نه شو خو په دومره پوی شو چې عمر آواز نه د بل چا آواز شروع شو. منځ شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چت که او کور ته یې یوړه او ړومبې یې تپوس کوي چې وویل من قتلني، چا مړ کړم؟ وی هغه د مغیره ابن شعبه غلام، هغه مجوسی، وی هغه لور، وی او سوی وی الحمدلله چې زما مرګ د مسلمان او د منځګزار په لاس زما وینې توی نه شوې، د کافر په لاس زما وینې توی شوې. چې زما په مرګ کې یو مسلمان او یو منځګزار اهل قبله هغه زما په وینه ککړ نه شي. او یې سوال به یې کو د خدای نه، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، خدای مال شهادت راکې، واجعل موتتي في بلد رسولك، او زما مرګ د پیغمبر په ښار کې وکړه چې هم دلته په مدینه کې زه مړ شم ساره نوځي او شهیدم شمه. نو چا به ورته وی دلته څنګه شهادت غواړه؟ شهادت خو هلته کې دشمن سره کافر جنګېږي، کافرو سره مسلمان جنګېږي، هلته غواړه. وی که خدای غواړي دلته به مې شهیدم کې او دا مرګ به هم د دې ځای راکړي. حق دعا قبوله شو. شکر دی چې د اهل قبله او د یو منځګزار د لاسه مړ نه شو. وی دې ظالم ته خو ما سمه خبره کړې. بیا څه وی؟ وی منځ شو، د منځ دونه اهمیت دی. وی او صاحب منځ شو نو ولې جوس راوړل د اوسکو جوس چې دا واله، نو چې هغې په خولې ور واړول نو په دې خېټه ته بار راووتل. شپږ غزاره والی شوی دی، پورې را پورې د چاړو تېره. بس صحابه پوه شو چې د یو جمدې نه پاتې کېږي. نو بیا څه وی؟ وی وخت د مانځه باقي دی. وی او حضرت عبدالله ابن عمر ته وی زوی ته بچې شابه اوبه راوړه. هغه اوبه راوړې، هغه وی ګنې د اوبه څکي. وی ما نیخ کې زه اودس کوم. وی بابا تیمم ووه، تا نه خو وینې بهېږي، تیمم ووه. وی بچې ما ته دین مخایا، ما د خپل محبوب مبارک پیغمبر نه دین زده کړی. نو صاحب اودس یې وکړه. داسې سړی معذور چې وینې ته بهېږي یا متیا دې ته بهېږي، دا بعضې انسان ته کیتیټر لګېدلي، بس د هغه دپاره قانون دا دی چې په وخت کې اودس وکړي نو خیر دی، که بیا ته وینې بهېږي په هغه وخت کې پرې مونځ کېږي. نو چې اودس یې وکړه نو وی ما اوچت کې سملاسته وی ما کېنوې. نو زوی ورته وی بابا په اشاره منځ وکړه خیر دی. وی نه بچې ما ته دین مخایه، ما له ډډه راکې. نو مونځ یې صاحب په دغه حالت کې وکړه. منزله پس سوی وی پړه کې مې یو سودا ده که دا خدای پوره کړي. څه سودا ده؟ وی د رسول الله مبارک سره د قبر مبارک سره خوا کې مې دفنېدل وخت دی چې هلته ښخ شم. خدا عایشې بیبي کوټه ده. نو زوی ته وی عبدالله ابن عمر لاړ شه عایشې ته ووایه، نو که اجازت یې وکړه نو ماله د خپل ملګري ابوبکر او د خپل محبوب مصطفی خوا کې قبر وکنه، او که اجازت یې ونه کړه نو ما د مسلمانانو مقبرې ته یوسه. نو زوی یې لاړ حضرت عایشې له. نو هغې جړل او سترګې د اوښکو نه پاکولې. وی بابا مې را لېږلی ما او بابا مې داسې ارمان دی. نو عایشه صدیقه ورته څه وی؟ وی عبدالله ابن عمر وی دا خو ما ځان له دا ځای خوښ کړی، یو خوا مې خاوند دی رسول الله مبارک او بل خوا مې پلار دی ابوبکر، زه به ورسره شم. زه بس چې عمر یې غواړي نو بس دا مې عمر ته وبخه، او زه به د نورو ملګرو امهات المؤمنین سره د مدینې په قبرستان کې دفن شم. نو چې زوی راغی داسې په شوق ورته کتل چې څه سوال جواب دی راوړي. وی بچې څه سوال دی جواب دی راوړه؟ وی بابا چې ستا کومه خوښه وه درته ځای ووښه، ښه معاف یې که درته
زه د توبه خو پکې دفن شه یاره وایي کیدی شي بچې دې وخت کې د جمدې ما نو حیاءنې دا ویلي او وړیني نو چې زه مړ شم او زما جنازه یو سې دوباره ته بیا ګورې تپوس وکړې هسې نه چې وړیني زما د مخه دا خبره کوي چې ساتې ووتله نو چې یو ویړه نو بیا د عایشې بیبي نه تپوس وکړو هغې وایي زما را طرف نه اجازت دی نو په هغه مبارکه کوټه کې چې د دواړو جهانو سردار آرام فرما دی حضرت ابوبکر صدیق آرام فرما دی هغې کې ولا قبر وکنس په هغې کې دفن شو نو د پیغمبر مبارک پیشنگویی درست ثابت شوا چې حضور پاک جمعات ته راننوته نو په دې ښي لاس ابوبکر صدیق نیولی و دغسې او په ګس لاس حضرت عمر فاروق نیولی او صحابو ته مخامخ ودرېده وی هاکذا نبعث یوم القیامت وی قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو نه دقسې یو ځای پاسو خدای شهادت هم او د پیغمبر مبارک ګاونډ هم وله خدای ورکړه څومره لوی سړی څومره عاجزي زما رونو دا لوی انسان له څوک ورکوي الله د عظمت مال د لویۍ ذریعه ده دا خدای ورکړي بچي د لویۍ د انسان د لویۍ یو سبب دی بچي خدای ورکړي بنگلا او جیداد د لویۍ یو سبب دی د دنیا لویي چې دا مونږ ورته وایو دا خدای ورکړي روغ صحت او پهلواني دا د انسان د دنیا د عزت یو سبب دی دا خدای ورکړي نو آیا الله دا غشتي شي او که نه شي غشتي نو لوی پسې کې ته وایې زما صحت مضبوط دی او ټیټ دی او مټې وې په خدای قسم یو 2 منټه کې د خدای پاک داسې را پرزولی شي چې بیا به دله چل نه کوي د دې خپې نه د کونټۍ جوړه شي پالج به دې وي خولې نه به دې ډیوه جوړه شي لاړې بساسي لاس نه دې سمسای جوړ سکې او ته وې نه زما قوم دی مه کوه زما بچي دي په یو ساعت کې درته را پرزولی شي او ته وې زما جیداد او زما بنګله ده ورشي په ترکیه کې وګورې جیدادونه او بنګلې کم طرف ته لاړه یو جقې ورکړه څومره دنیا لاړه تباه برباد شو ولې مونږ خبر زه خپه یم د ترکیې په مسلمانانو د شان په مسلمانانو ایمان دا دی چې د مسلمان په دک کې به ځان شریکې ایمان دا دی چې د مسلمان په غم کې به ځان شریکې او مسلمان به چې تکلیف راشي دعا به مو ته کې خو صرف یو خبره تاسو مخکې ږدم هغه خبره څه ده تاسو ته پته شته چې په ترکیې کې او په دغه علاقه کې به څه کېدل ښځې به نیمې بربنډې ګرځېدې نیمې بربنډې تاسو ته پته شته چې جومات کې بل او چا ویډیو لګلې ده د ترکیې چې په جومات کې دننه دلته مونځ کېږي دغلته ملا صاحب درس کوي او هلته ښځې او سړي او جینکۍ بربنډې نیمې بربنډې دا یو دی په جومات کې په کوټه کې پرتې دي او ستا د صوبې یو پښتون یو ویډیو چلی چې قرآن شریفونه د ډیرانونو نه راوباسمه او د کباړ نه راوباسمه خلک یې دا زیاتي قرآن شریفونه غورځوي وی لاړم مولوي صاحب له چې مولوي صاحب دا قرآن شریفونه دي او دا په کباړ کې او په ډیران کې پراته دي مارېستې دي مولوي صاحب یې دا ایکسپایر دي دا د کار اوتري دی کې څوک تلاوت نه کوي دا خیر تعال خدای به قهر راولي که ونه راولي رونو ځان سمو توبه وباسو خپل رب ته کبر نه کو مړه کبر څه شی دی لوی څه شی دی ته په چا کبر کې په ټوپک کې په قوم کې په ځوانانو کې په پیسه کې په بنگله کې په موټر کې په کارخانه کې په جایداد کې زما په خدای قسم سبا دې را پرځوي خدای ته د جزي وکړه خدای ته سر ښکته کا د حضرت عمر نه عبرت والا په خدای که ته هر څومره لوړ شي حضرت عمر ته نشي رسېدلی هر څومره اوچت شي په خدای قسم که حضرت بلال ته او د هغه خپې دوړې ته مو رسېږي نو زما رونو خبره مې دې پورې کوله چې چا له خدای عزت ورکړي دا خپل عزت ته اوزغمي چې چا له خدای لویي ورکړي دا لویي اوزغمه او چې څومره له خدای عزت درکړي پیسه درکړي لویي درکړي اقمره سر به سجود شو الله ته په سجده پرې چې خدایه ګورې زه د دې اهل نیم دا تا راکړې پروردگار زره دې اهل نیم دا تا راکړې دی او لویي به نه کې کبر به نه کې مسلمان ته به په سپک نظر نه ګورې ګاونډي ته به په سپک نظر نه ګورې ملا ته او طالب ته به په سپک نظر نه ګورې ښځې ته به په سپک نظر نه ګورې او قوم ته به په سپک نظر نه ګورې رور بی ته به په سپک نظر نه ګورې د ذلت په نظر د عزت په نظر به ګورې خدای به عزت ته نورم سیوا کړي